السلام علیکم. نن تاسو سره یو بل ډیره انتهایی اهمه ویډیو شیر کوم. په دې ویډیو کې ډیر اهم معلومات هم دي د مختلف قسم توهمات یا د عقیدو باره کې چې کوم د نور تندر نیولو یا د سپوږمۍ تندر نیولو په باره کې د خلکو عقاید دي. د هغې په باره کې به تاسو سره خبرې کوم. پای کې یو عقیده دا ده چې کله سپوږمۍ تندر ونیسي او چېرته د زنانه پریګنینسي وي او یا نور تندر ونیسي او د هغې پریګنینسي وي، نو چې معذوره ماشومان پیدا کیږي. دا د پخوا نه یو عقیده را روانه ده. د ټول نه اوله خبره دا ده چې د دې د حامله عورت یا د پریګننټ ښځه چې کوم ده، د هغې په حمل باندې یا په ماشوم باندې هېڅ اثر نه وي. د سپوږمۍ خوړو څه اثر نه وي، خو د نور تندر نیول چې کومي یا سورج ګرهن چې څه ته وایي، د هغې اثر دا وي چې کله هغې ته یو سړی نور ته مخامخ ګوري یا نیغ نیغ ګوري، نو هغه د هغې سترګې چې دي، نو د هغې نظر خرابولی شي، لکه ریټینل برن کولی شي. دا کم د سترګې د نظر کومه پرده چې ده، کوم ته چې ریټینا وایي، نو هغه خرابولی شي. نو انسان چې دی هغه یا عارضي یا مستقل چې دی، نو هغه ړوندولی شي. نو ډایرکټلی یا انډایرکټلی د سورج ګرهن یا د نور تندر نیولو د زنانه په حمل یا په پریګنینسي باندې هېڅ اثر نشته. خو که فرض کړو د هغې نظر خراب شي، نو د هغې د ماشوم په افزایش باندې اثر غورځېدی شي، د هغه په نشونما باندې اثر غورځېدی شي، د ماشوم په صحت باندې دغه شان اثر پرې واچولی شي چې هغه پراپر ډایټ یا مختلف هغه کیر نشي کولی، یا ګرځېدو کې ورته پرابلم وي، نو د ماشوم پراپر خیال نشي ساتلی. نو دا عقیده انتهایی غلطه ده. د دې هېڅ داسې دغه نشته. دویم نمبر خبره دا ده چې نور تندر چې دا په مریخ باندې هم نیسلی شي. کله چې د مریخ سپوږمۍ چې دغه د نور او د مریخ ترمنځ راشي، نو هلته هم نور چې دی، نو هغه تندر نیولی شي. نو هلته خو نه څوک عبادت والا شته، نه څوک دغه والا شته. دا یو نیچرل فینامنا ده او دا کیږي. نو دا د پخوانو خلکو یو عقیده وه چې هغو به دا یو افت ګڼو، چې داسې یو، ځکه چې هغو سره دومره علم نه و، نو هغو به دا افت ګڼو. نو دا مختلف قسم عقیدې چې وي، نو دا هغو پروډیوس کړي وي. نو د میسج مقصد مې دا و چې د دې د ماشوم سره هېڅ داسې څه تعلق نشته. دا توهمات دي یا داسې غلطې عقیدې دي.